خصوصي د علماء دیوبند برکات دي الحمدلله چې د دنیا ګوټ ګوټ ته تبلیغ رسېدلی دا خو تاسو منئ که نه نو چې داسې هم نشته چې د دنیا په ټول ګوټ ګوټ کې داسې ځای نشته چې اسلام دین نه رسېدلی نو بیا دغه تبلیغ کول په کلي والا باندې مستحب دی ښه مستحب دا دی چې که دې وکړه نو ثواب که دې ونه کړه نو الله دې ګناهګاروي نه ذهن د مسله درې قسمه مې وي یو تبلیغ فرض عین دی تبلیغ په معنی باندې ځان بالکل پوهې که راځي هغه جماعت ته فرښتې د رحمت چې په کوم جماعت کې سپې پاتې کېږي یا پکې تصویرانی یا پکې جرسي مخکې تفصیل تیر شوی نننی حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمائی بلغوا عنی ولو آیا چې ورسوي زمانہ ولو آیتن اگر که یو آیات ولینی بل مسلمان ته ورسوا متعلق د تبلیغ ده چې اگر که یو آیات یو حدیث یا مسله ولینی علماء کرام فرمائی چې بلغ یبلغ تبلیغ بمعنی رسول دی اوس دا تبلیغ به کم انسان کوي او تبلیغ په څو قسمه دی نو علماء کرام فرمائی چې تبلیغ دو قسمه دی یو تبلیغ فرض عین دی فرض عین داسې دی که ته نه کوې نو بیا ګناهګارېږي حدیثو کې ذکر دی نبی علیہ السلام فرمائی وی من رأى منکم منکرا که چرته د ګناه کار دی ولیده نو فلیغیره بیده په لاسو باندې یو سړی دی د روډ د پاسه لګیا دی ګناه کوي زنا کوي غلط کار کوي په دا سر یې ووه په دا لاس دا تا باندې فرض دی واجب دی ګورئ دا هم تبلیغ دی فإن لم یستطع که دا وس نه رسېده نو فبلسانه بیا ورته په ژبه ووایه لکه یو انسان دی مسلمان دی بار ولاړ دی لډوګانې کوي کریم بورډونه کوي تاشې لګولې دی بانګي ترخکې نیولې دی منزله نه راځي مسلمان دی نو فبلسانه پتا فرض دی دا چې ته ورته ووایې چې منزله راشه که نه بیا ګناهګارېږي ترا تیر شوی داسې او مسلمان ولاړ دی د هر مسلمان دا حق دی چې ټول ورته ووایي چې به جمعات ته راده که دغه انسان کې لږ غوندې ایمان مې دی به ملامته شي او د الله کور ته به راځي یو مسله بل نبی علیہ السلام فرمای که چرته دا وستم نه کېده په ژبه دې مو ورته نشي ویلی ته دومره کمزور ایمان والی نو نبی علیہ السلام مبارک وفرمیل چې فبقلبه بیا په زړه کې پې بد ووایه چې ګوره د الله حکم کړی دی دی دلته بار بانګیان جنګوي دی ګوره بار تاشونو ته ناستې بار ګوره سنوکر گیم ته ناستې لډو ته ناستې په زړه کې پې بد ووایه نو نبی علیہ السلام فرمایي ذلک اضعف من الایمان اضعف الایمان دا په زړه کې بد ګڼل کمزوري ایمان دی ورنه پتا خو فرض دا دی چې ورته ووایې چې راده نو دا فرض عین تبلیغ دی ښه دا کوم تبلیغ دی فرض عین او یو تبلیغ فرض کفایه دی فرض کفایه هغه تبلیغ ته ویل کېږي چې د هرې محلې نه به یو انسان وقت لګوي یو دین به رسوي د دنیا ګوټ ګوټ ته که نه رسوي نو دغه ټول محله والا چې کوم دی نو ګناهګار دی لکه تاسو ته مثال وویم چې جنازه فرض کفایه ده د مسلمان یو انسان د کلي کې وفات شو نو د هرې محلې نه به یو کس خامخا ځي که د هرې محلې نه یو کس هم لا نړه نو الله به دا ټول ګناهګاروي ټوله محله دا خبر یاد ساته یا دا نشي کولی نو د ټول کلي نه به یو کس جنازې له خامخا ځي و که لا نړه الله به ټول کلي ګناهګاروي ښه ذهن ته مسله ده دې ته فرض کفایه تبلیغ وي نو د هرې محلې نه به یو کس خامخا تبلیغ لځي هغه هم په هغه وخت کې چې د دنیا ګوټ ګوټ کې اسلام نه رسېدلی د اسلام د رسېدو دپاره نو زه تاسو ته یو خبره کوم په دنیا کې داسې ځای او ملک نشته چې الحمدلله الله ورته اسلام نه دی رسولی ټول شوق سره سبحان الله دا الحمدلله د دین او د دین تبلیغ د علماء دیوبند خصوصي د علماء دیوبند برکات دي الحمدلله چې د دنیا ګوټ ګوټ ته تبلیغ رسېدلی دا خو تاسو منئ که نه نو چې داسې هم نشته چې د دنیا په ټول ګوټ ګوټ کې داسې ځای نشته چې اسلام دین نه رسېدلی نو بیا دغه تبلیغ کول په کلي والا باندې مستحب دی ښه مستحب دا دی چې که دې وکړه نو ثواب که دې ونه کړه نو الله دې ګناهګاروي نه ذهن د مسله درې قسمه مې وي یو تبلیغ فرض عین دی تبلیغ په معنی باندې ځان بالکل پوهې که دا خبره بیا بعضې علما کرام وي اکثر علما کرام ډېر سخت دي هغه وایي تبلیغ به هغه انسان کوي چې هغه ته د ناسخ و منسوخ علم وي
ناسخ او منسوخ دا کوم کسانو چې کال او دغه له ګولي سلور میاشتې لاس اوچت کړي کال والا سلور میاشتې والا لاس اوچت کړي جی ټول لاس اوچت کړي ذوق سره جی شرمېږي ما اوچت کړه لاس بالکل اوچت کړه چې ما ته ښکاره شي ها سبحان الله دې کې چاته د ناسخ او منسوخ پته شته چاته پته شته نو علماء کرام ډیر سختي اگر اکثر علماء کرام وي چې چاته د ناسخ او منسوخ علم نه نو هغه به تبلیغ نه کوي خو بعض علماء کرام وي چې نه په هر جماعت کې تبلیغ په جماعت کې با یو عالم په جماعت کې خامخا ځي چې دې ته دغه کوي اکثر که تاسو وینئ که تبلیغیان جماعتونه ځي که نه د مرکز نه او یا غټ جماعت چې لۍ یا څلور میاشتې یا کالي نو یو عالم پکې خامخا وي دا خو تاسو ته پته درکړم دې دپاره هغه ته د ناسخ منسوخ علم نو دې تبلیغ چلی او دا نور ملګري د ده په رهنمایۍ کې زمانه تېري پته ولګېده داسې یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا سلام